نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو 13 هفته مونگا شب معراج د معراج سکومه هم تفصیلی واقعاوا مغام ذکر کړه او دا هم در تمایلیو صدقه سکومی میاشت کی مونږ روان وو رجب 13 هفته رجب میاشت وا او نن کوم میاشت شروع شوا دته ویل شي شعبان میاشت. نن غالبا پہلا شعبان دی د رمضان المبارک متصل د دی میاشت پسې هغه رمضان المبارک عظیمه میاشت روانه دی. عزتمند مسلمانانو دغه اسلامی کال په لحاظ سره دغه میاشت اتمه میاشت دی اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دوه میاشتو ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی او په دې میاشت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کثرت سره عبادات هم کړي دي او خپل امت ته کثرت سره د عباداتو تلقین هم کړی دی. زما عزتمند مسلمانانو اول دې ته رځو دغه شعبان سکومه میاشت دی نن شروع شوه. شعبان تا شعبان ولی سامعین محترم شعبان علماء ډېر معنی ذکر کړي دي خو دوی معنی ز تاسو ته ذکر کوم. شعبان دغه تشعب نه وتلی دی. تشعب معنا دی تقریب سره رځي نو معنا به دغه شي چونکه په دې میاشت کې الله جل جلاله لا طرفه ډېر زیات رحمتونه او ډېر زیات برکتونه نازلیږي نو گویا الله جل جلاله د خپل انسان ځان طرف ته جنت طرف ته نزدیکوي. نو څوک هم په دې میاشت کې کثرت سره عبادات کوي نو الله جل جلاله هغه جنت طرف ته چې کوي نږدې کوي. یو خدا معنا شو. ابله معنا شعبان دغه شعب نه وتلی دی. شعب معنا دی جمع کېدل چونکه په دې میاشت کې هم الله جل جلاله خپل بنده ته یوه موقع ورکوي. ستا باندې رمضان میاشت هم روانه دی او دغه میاشت در باندې هم راغله. ای بنده تا ته پکار دی چې په دې میاشت کې کثرت سره ته عبادات وکړي
او ځان د پاره ته ذخیره کې او ځان د پاره ته چې شی کړي جمع کړي. نو دغه دوی معنی علماو ذکر کړي دي، نور هم شته خو دغه دوی معنی ډېرې غوره دي. عزیزانو مسلمانانو، څرنګه ستاسو ته ما احادیث وړاندې کړو، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دغه معمول و، کله هم دغه میاشتې به داخل شوي رجب او شعبان، نو دغه دعا به یې کوله، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله برکت واچوي مونږ دپاره په دوو میاشتو کې دغه رجب او شعبان، او مونږه رمضان المبارک میاشتې ته مونږ ورسوي. دغه شان بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي سما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو میاشتو کې په کثرت سره روژې نیولې دي. ما دغه شعبان میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کثرت سره روژې نیولې. دین علاوه ما په نورو میاشتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره په کثرت سره روژې نیول کې نه لیدلی دی. دینه موږ ته دغه معلومیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. عزتمندو مسلمانانو، دغه شان د دې میاشتې ته الله جل جلاله په دې وجه باندې هم اهمیت ورکړی دی. په دې میاشتې کې یوه ورځ دی مغه ته ویلی شي شب قدر، مغه هم په دې میاشتې کې دی. شب قدر زمون پښتنو ته شب برات هم وای. دغه متعلق څومره هم فضایل راغلي دي، څه کول پکار دي، هغه به انشاءالله بلې جمعې کې به تفصیل سره بیانوو. شب قدر څومره تفصیل دی، کله به وي، دغه فضیلت څومره دي، دا به انشاءالله بلې جمعې کې تفصیل بیانوو. به هر حال په دې میاشتې کې شب برات هم ده. د دې اجنه الله جل جلاله د دې میاشتې ته ډېر زیات لوی مقام ورکړی دی. زما عزتمند مسلمانانو، یو مثال په ذریعې سره د دې میاشتې فضیلت زه تاسو ته وړاندې کوم. کله څه هم زموږ خواله په معاشرې کې یو کس ته یو معزز میلمه راځي، میلمه هم وي خو معزز هم وي، د ستا په نیز باندې دغه ډېر قدر او اهمیت ولوي، اور هغه میلمه ډېرو وختو بعد هم راځي، ډېرو وختو بعد هغه میلمه هم راځي. نو هغو میلمه دپاره به ته څه کوي؟ تحریب ورته ورکوي، تحریب ورته کوي، دغه شان کور به ورته صفا سوترا کوي، مغه دپاره به ښایسته ځای برابروي، مغه استقبال تحریب هم کوي، شان و شوکت سره به استقبال هم کوي، طعام به هم دغه دپاره ښې طریقې سره برابروي، خوراک به هم برابروي. دغه میلمه روان دی، دغه میلمه ما نه خفه نشي، او دغه میلمه څه کوم روان دی د دې په زړه کې زما قدر پیدا شي، اهمیت پیدا شي. دغه شان عزتمند مسلمانانو، رمضان المبارک میاشت په موږ باندې روانه دی. نو زه دغه څه کومه میاشت دی، دغه تمهید ده. ته به څنګه رمضان المبارک دپاره به ځان تیروي، عادت به څنګه جوړوي، په دې میاشت کې ځان تیار کړه. هو عظیمه میاشت په موږ باندې روانه دی، هغه دپاره به تیاري کول پکار دي، هغه دپاره به خپل بدن برابروو، د معمول مطابق به
څومره هم ته لسو میاشتو کې تا عبادت کړی دی د خپل معمول مطابق نه به هغه لږ شان زیات کې. د دې وجې نه رمضان المبارک میاشت در باندې روانه دی، مغه دپاره ته بالکل تیار وي، شان و شوکت سره دغه میاشت ته استقبال وکړي. زما عزتمند مسلمانانو، کچېرې تا په ورځ کې 2 رکعته نفلونه کوي، تا عادت جوړ کړی وي 2 په سر 4 رکعته کا. کچېرې ته 1 پاو تلاوت کوي نو ته خپل معمول نه مطابق زیات کا، نیمه سپاره تلاوت شروع کا. که نیمه سپاره تلاوت کوي 1 سپاره تلاوت وکړه. د دې وجې نه سته ورته ستا یو قسم عادت جوړ شي، تیار شي. کومه میاشت روانه دی مغه دپاره ته بالکل برابر شي. داسې نه وي څه مغه میاشت راشي سته دا خبره کوي 10 ورځې خو صرف په دې باندې هم مونږ لاګي زمونږ پروژې سره به مونږ څنګه تېرېږو. هر چا ته مونږ دا خبره کوو لی خو اوسه پرې مونږ روژې سره بلد نه یو، نو ته به آلې بلد شې څه کله تا به 20-25 دن تېر شي هغه نه بعد بیا ته بلد شي. ښه خبره دغه نه دی څه اوس نه ته تیاری شروع کړي، ورته خپل معمول مطابق نه ته زیات عبادات شروع کړي. زما عزتمند مسلمانانو، دغه ډېره مبارکه میاشت به مونږ باندې روانه دی، نو مونږ ته پکار ده چې په دې میاشت کې کثرت سره نوافل هم کوو، دغه شان کثرت سره مونږ نور عبادات هم کوو، هم تلاوات هم کوو. که چا وس راسي خپل وسوت مطابق د روژې هم ونیسي. لکه څه هغه 13 ورځې چې کوم مونږ روژې نیسو نو ته به اوس دپاره ته ځان تیار کا، ورته اوس نه ورته ځان تیار کا. کومې روژې ته ونیسې که چېرې په دې میاشت کې تا روژې ونیولې نو ته به ورته څه شی وي ډېر به ورته تیار وي. زما عزتمند مسلمانانو، دغه میاشت تیاری میاشت دی. دې میاشت کې کثرت سره عبادات کول پکار دي. او په دې میاشت کې ما درته ویلو شب برات دی. شب برات متعلق به انشاءالله آینده جمعه تفصیل سره بیان کوو. بهر حال په دې میاشت کې عام طور باندې خلک زکاتونه هم ورکوي، او په دې میاشت باندې عام طور باندې څومره هم څه خلک دي نفلي څومره هم مالی عبادات دي هغه هم کوي، صدقات هم په دې میاشت کې ورکوي، دغه شان زکات هم په دې میاشت کې ورکوي. زکات متعلق هم لږ شان خبرې کوو، دغه شان صدقات متعلق هم لږ شان خبرې کوو. عزتمند مسلمانانو، زکات د په اسلام کې بنیادی ارکانو نه یو بهترین عظیم رکن دی. 5 د اسلام بنیادی ارکان دي، نو هغه کې یو بنیادی رکن دغه څه دی زکات هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زکات اسلام د پر دغه پول دی، لکه څرنګه یو انسان د پول په ذریعه سره ابل لري ته ابل طرف ته رسی. یو پول وي نو ته په مغه په ذریعه سره یو لري وي ابل طرف ته ورسیږي. دغه شان زکات هم دی، الله جل جلاله رسیدلو ذریعہ دی. زکات ورکا الله جل جلاله ته ورسیږي. دغه شان علقمه رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونږه یا څو کسان ناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو تاسو کې اسلام سره څوک څه هم دا غواړي چې اسلام مکمل شي ما ولا اسلام تکمیل شي، نو هغه ته دغه پکار دی چې فرضي عباداتونه په مال کې بهترین سکون تا باندې فرض شوی دی، زکات هغه د خپل مال نه وبسي. دې په ذریعه سره به دغه کس اسلام څه شي مکمل شي. نو ظاهره خبره دی
ما درته مخکې هم وویلو زکات دغه په اسلام کې بهترین رکن ده، فرضي رکن ده. نو په دې په ذریعې سره خو دینه بغیر خو اسلام چې شی دی نه مکمل ده. کله څه ته دغه ورکې نو اسلام به تکمیل ته ورسېږي. دغه شان حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ یو بنډو والا کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلو. یا رسول الله داسې بهترین اعمال راته وښایه چې هغه په ذریعې سره ماته جنت میلاو شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې الله جل جلاله عبادت کوه، داسې عبادت کوه چې هغه سره ته شریک جوړ نه کړې. دغه شان ښې طریقې سره المنځ کوه، دغه شان روژې نیسه، دغه شان که تا وس راشي حج ادا کوه او زکات ادا کوه. هغه اعرابي چې دا خبرې واورېدې هغه نه بعد دا خبره وکړه چې زما په خدای باندې د قسم وي د دو خبرو نه به زه نه څه کموم او نه به زه څه زیادتوم، نه به ورکې زیادت راولم نه به ورکې کمواله راولم. هغه نه بعد بیا لاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابهو ته وفرمایلو که چېرې تاسو جنتي کس ګورئ دغه اعربي وګورئ، ځکه څه دی دا خبره وکړه چې زه به دغه کارونه خامخا کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم وفرمایلو دغه بهترین عمل دی. نو هغه کې یو څه شی دی زکات ورکول دی. زما عزتمندو مسلمانانو دغه شان یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې داسې کسان دي چې زما په امت کې درې داسې کسان دي چې هغه به ټولو نه اول جهنم ته به داخلیږي. الله اکبر. هغه کوم کسان دي؟ هغه کې یو کس هغه دی چې ظالم بادشاه وي، بادشاه هم وي خو ظالم وي، چې د دې متح څومره هم خلک دي هغه باندې ظلمونه کوي، مغه ولا څومره هم پیسې دي اموال دي مخپا مغه خپل ځان ته کوي، خپل عوامو باندې نه لګوي. نو دغه ظالم بادشاه به جهنم ته اول داخلي. دویم هغه کاس دی چا باندې زکات فرض شوی دی او په خپل مال کې زکات نه ادا کوي، دغه کس به هم ټولو نه مخکې به جهنم ته داخلي. زکات ور باندې فرض شوی دی خو بیا هم زکات نه ورکوي. دریم کس هغه دی یو کس دی فقیر ده، د فقیرۍ باوجود دغه تکبر کوي. وګورئ څومره بهترینه خبره دی. یو کس فقیر وي د فقر په حالات کې هم تکبر کوي، نو دغه فقیر به هم ټولو نه به اول جهنم ته داخلي. زما عزتمند مسلمانانو اوس که چیرې مونږ کې داسې قسم کس موجود وي څه زکات ور باندې واجب وي فرض وي خو بیا هم زکات نه ورکوي، دې دپاره بس دا حدیث هم کافي ده. الله رسول فرمایي چې دا به ټولو نه مخکې به دغه شی وي جهنم کې داخلېږي. او که چیرې داسې کس وي څه فقیر هم وي څه ورسره نه وي خو بیا هم تکبر کوي، انداز د تکبر وي، دا د هم په خپل ځان باندې وویریږي او دغه کس به هم ټولو نه مخکې به هغه جهنم ته داخلېږي. زما عزتمندو مسلمانانو زکات ورکولو ډېر زیات فضیلت راغلی دی. دغه شان څوک چې هم زکات نه ورکوي دغه وعید هم ډېر زیات راغلی دی. ما درته وویلو چې په دې میاشت کې خلک عام طور باندې څه شی ورکوي؟ زکات ورکوي. نو څوک چې هم صاحب استطاعت وي زکات ور باندې فرض وي نو هغه ته دغه پکار دی صحیح طریقې سره په دې میاشت کې
څومره هم څه حقداره وي هغه ته څه شی وي زکات ادا کړي زکات ورکړي. دغه شان په دې میاشتې کې خلق صدقات هم ورکوي. ما درته وویلو مخکې چې دا ډېره بهترینه میاشت دی. که تا یو معمول جوړ کړی وي صدقات ورکوي نو لږ شان زیات کړه. ځکه څه په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کثرت سره عبادات کړي دي. موږ ته هم دغه پکار دی چې موږ هم په دې میاشت کې کثرت سره عبادات وکړو او که نفلي عبادات دي هغه هم په کثرت سره وکړو. زمونږه رمضان المبارک عظیمه میاشت مونږ باندې روانه دی. غد پر ښې طریقې سره مونږ شو تیار. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې هم صدقه ورکوي یقینا صدقه ورکول دغه الله جل جلاله غضب دغه چې شي کوي ټنډه کوي او دغه شان د دې کس کې صله رحمي هم راځي. دغه شان د دې عمر کې برکات هم راځي. دغه شان په یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه یا رسول الله بهترین صدقه به کومه یاوي؟ بهترین صدقه غوره صدقه صلاح جل جلاله ته ډیره زیاته محبوبه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو پټه باندې یو فقیر ته صدقه ورکول دغه ډیره غوره دی. او بله خبره یې وکړه بهترینه خبره ده یو کس فقیر وي د فقر په حالات کې هم صدقات ورکوي دغه صدقه ډیره غوره دی او دغه صدقه الله جل جلاله ته ډیره زیاته محبوبه دی. عام طور باندې مالدار کوم خلک دي هغوی ورکوي. فقیر خو دغه خیال کوي چې ما سره څه شته نه زه څه صدقه ورکوم زه څه هم وګټم هغه خپلو بچو ته ورکوم. تا ته پته نشته تا ته پکار انداغه دي ټیک ده د کور دغه ضروریات هم شته خو د تا ولا صدقه دی دا هم ډیره غوره دی. زما عزتمند مسلمانانو معمول جوړول پکار دي. څوک چې هم که فقیران وي مال او دولت ورسره نه وي کار د کوي په دې 50 روپۍ یا 100 روپۍ باندې څوک غریبیږي نه څه غریب شي نور باندې څه کیږي. او دا خبره بهتره نه دی ته خاص الله رضا دپاره د خپل حلال رزق نه 50 روپۍ یا 100 روپۍ وباسې دې دپاره چې الله جل جلاله موږ نه خوشحاله شي. بهترینه غوره صدقه دا هغه دی چې یو کس فقیر وي د فقر په حالات کې صدقه ورکوي او که مالدار وي په پټه باندې دغه یو فقیر ته موټي کې پیسې ورکړي خاص الله رضا دپاره هېڅ څه نیت ورکې هم نه وي صرف دغه وي الله جل جلاله ما نه خوشحاله شي. دغه شان عزتمند مسلمانانو یو بل روایت کې راځي څوک څه هم دغه غواړي چې زه د خراب مرګ نه محفوظ شم زما ذلقدم سخت نشي ما ته د ذلقدم په حالات کې بل څه مشکلات پیښ نشي هغه ته دغه پکار دی چې هغه د خپل ژوند کې صدقات ورکوي. دغه صدقات ورکوي نو خراب مرګ نه دا چې شي وي دغه محفوظ وي. دغه شان عزتمند مسلمانانو یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک څه هم صدقه ورکوي صدقاتو په وجه باندې د دې کس باندې او یا دروازې د غمونو او تکلیفونو بندېږي. تا باندې به تکلیفونه روان وي غمونه به روان وي اندغه صدقه به درته حایل جوړ شي. لکه یو بل روایت کې راځي ستاسو ته صدقې کې تاسو څه کوئ جلتی کوئ زر صدقې ورکوئ د مرګ نه مخکې د بیمارۍ نه مخکې تاسو ډېرې صدقې ورکوئ ځکه دغه صدقه
په تکلیفونو په غمونو باندې سبقت نشي کولی، مخکې کېدلی نشي. تا باندې به یو تکلیف روان وي، یو مصیبت به در باندې روان وي، نو تاسو صدقه ورکړه، هغه صدقه تا دپاره حایل جوړ شوه. د غمونو و مصیبتونو یو غم به در باندې روان وي، یو تکلیف به در باندې روان وي، دیوال ورته جوړ شو، حایل ورته جوړ شو. خبردار د دې کس ته به ته نه ورځې. زه یم، زه تا منع کوم صدقه هغه تکلیفونو نه غمونو نه چې کي تا منع کي. زما عزتمندو مسلمانانو دغه شان یو بل روایت کې راځي، څوک څه هم بیماران وي، بیمارۍ ور باندې راغلي وي، هغه دپاره بهترین علاج دغه صدقه دی. صدقه د ورکي بار بار د ورکوي، دغه علاج دی. نو تا بیمارۍ به هم الله جل جلاله به چې کي لرې به کي، الله جل جلاله به درته شفا درکړي. د دې وجې نه عزتمندو مسلمانانو دا ډېرې بهترینې میاشتې روانې دي. مونږ ته هم اندغه پکار دي چې په دې میاشتو کې زموږ ښې طریقې سره صدقات ډېر زیات ورکړو. دغه شان نفلي عبادات مونږ ډېر زیات کو. دغه شان که روژې نیول وسعت مونږ لرو، طاقت لرو، روژې ته هم مونږ ونیو. لکه څه دغه میاشت ما درته اول سار کې دغه وویلو، په دې میاشتې شعبان میاشت غالبا دغه اول د شعبان دغه د رمضان دپاره تمهید ده. تمهید ته په دې میاشت کې رمضان دپاره تیاری وکړه، ځان ورته چمتو کا، ځان ورته تیار کړه. تا باندې عظیمه میاشت روانه دی، ته ورته بالکل تیار وي. داسې نه وي چې ته په روژې اولو کومې څه ورځې دي، دویمه پنځمې شپږمې روژې پورې ته دا خبره کوي زه ورسره عادت نه یم، زه ځکه خوبونه کوم سبی نه مازدیګاره پورې روژې سره عادت نه یم. نو ښه به نه وي په دې میاشته کې ځان تیار کړي، خپل معمول نه زیات عبادات زیات کړي. څه روژه راځي ته ورته بالکل تیار وي، ته ورته خوشحال وي. که چېرې تا تیاری کړې وي ته به ورته خوشحال وي چې روژه راغله، او تکوټ به هم ته نه محسوس کوي، هېڅ قسم تکلیف هم تا ته نه میلیږي، د جسم تکوټ به ته نه محسوس کوي. هغه وجه دغه وي تا مخکې نه تیاری کړې وي، تا عبادات کړې وي په کثرت سره، دې وجې نه ته ورته تیار وي. په دې میاشت کې شب برات هم ده. دې د وجې نه الله جل جلاله په دې میاشتې ته ډېر لوی مقام ورکړی دی. شب برات متعلق به انشاءالله آینده جمعې تفصیل سره بیان کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.